د الله غلامان یو، موږ د خدای غلامان او مملکان یو. ای خدای چې موږ سره څه کوي هغه کولی شي. د ما محترمو خبره دې پورې کوم، بیا به ته د بادشاه سره ربط جوړې. هغه یو بادشاه یو وخت ډېر خوشحاله شو. چې خوشحاله شو ټول وزارت والا ته امر وکړه بهي چې ستاسو څه خوښي د بادشاهۍ نه ځان له اوچتوئ، چې سم خوښي اوچتوئ. بس چا په سرو باندې ورمنډه کړه، چا په دراهمو، چا په دنانیرو، چا وایي ځمکه راپسې ولیکه. مختلف د هر چا التجا وه. یو کس پکې و ډېر هوښیار و، په بادشاه باندې لاس کېښوده. د بادشاه په سر یې لاس کېښوده، یو بادشاه مې پکار دی. بادشاه اعلان وکړ ټولو ته یې راځئ، وایي راځئ یو شی هم نه میلاوي، هېڅ ته نه میلاوي. هغوی حضرت تاسو اعلان کړی، تاسو اعلان کړو چې سم پکار یې وغواړئ. اوس د خپلې خبرې نه منکر شوې، ورنه د بادشاه دا خاصه نه ده چې د خپلې خبرې نه منکر شي. داجي صاحب ته خبره کومه، پرون مې سره خبرې کولې ریکا داجي صاحب سره ما له چوټي را کړې وه. نو ما ته وایي دا چوټي ختمه کړه. مې ګوره د غټو خلکو دا خاصه ده چې وپېره چاله څه ورکړي دوباره یې واپس کوي. دا وایي له خیر دی چوټي به واپس کوو. بیا دا کار چېرته کولی شو. وایي د بادشاه دا خاصه ده چې دی به خپل دغه نه واپس کوي. نن تا خپل اعلان واپس ولې واغسته؟ هغه ورته جواب کې وایي ما نه دی اغشتی، زه چې چا واغشتم هغه وایي مه ورکوه وله. وایي تاسو هسې په زول لګیا یې. وایي تاسو نه په مین شي باندې خو تاسو نه د لاس ایښی دی. وایي دی ما ته وایي بادشاه ته زما یې که نه؟ ما ورته وایي زه ستا یم. نو بادشاه چې زه ته زما یې نو دې خلکو له څه مه ورکوه. وایي یو شی هم درته نه میلاویږي. نو موږ د ما محترمو په بادشاه باندې لاس نه دی ایښی. ته په بادشاه باندې لاس کېده هر څه میلاویږي. او دغه وزیر چې اونو ایاز یې نوم و د ما محترمو، ډېر هوښیار وزیر و، په ایاز نامه باندې مشهور او محمود غزنوي رحمت الله علیه سره چې کوم دی نو دغه محمود غزنوي رحمت الله علیه سره وزیر و. دی یو فقیر و. نورو وزیرانو به ورته ډېر بد کتل زما محترمو. یو کرته چا ورته وویل یاره جي مونږ خو شاهي محلونو کې زمانه تېره کړې ده او ته دې خیرمار ته چې کوم دی نو پس درانه نظر باندې ګورې راغې. هغه ورته د دې دغه به درته وښیم، د ده خاصیت به درته وښیم. یو پیره محمود غزنوي رحمت الله علیه په انډیا باندې حمله کړې وه. 11 حملې محمود غزنوي رحمت الله علیه په انډیا باندې کړې دي او په هغې کې یوه هیره دغه کړې وه د انډیا نه، او هغه هیرې راوړې وه ډېره قیمتي وه، ګویا د نیمې بادشاهۍ عمره قیمت و. دې خبرې ته توجه کوئ د ما محترم. نو یو وزیر ته وی وزیره راشه دا هیره ماته که. یو به راته وي بادشاه نه جي نه دا کار چېرته کولی شم، دا خو جي نیمه بادشاهي ده، زه ستاسو بادشاهۍ ته نقصان نشم رسولی. نه جي نه واپس پې کېښوده. بل وزیر ته وویې وزیره راشه ماته که. نه جي دا کار خو نشم کولی، دا خو جي بادشاهۍ ته نقصان دی. بل ټولو وزیرانو انکار وکړه. حضرت موږ ستاسو همدرد یو نشو ماتولی جي، دا که ماته شو خو خبره ختمه شوه. ایاز ته اشاره وکړه ایازه راشه دا ماته که. ایاز لاس کې پلک نیولی دی، نه دې ته ګوري چې څوک دی، او بسم الله والله اکبر یې ویسته او د هیرې نه یو درز ویسته د ما محترمو ماته یې کړه. ټول وزیران ودرېده جي. او بادشاهي تباه شوه، مال غرق شه جي. بادشاه موږ نه وی دا خیرمار د دې مال په دغه باندې څه پوهېږي. بس بادشاه ورته داسې وکتل، غوسه شو ورته. ایازه تا د ما بادشاهۍ له نقصان ورکه. هغه ورته حضرت ته بادشاهي یادې. وایي کله چې تا دې ټولو ته امر ووي زما پې غوسه راله. وایي تاسو چې ووایي چې دا هیره ماته که، قسم دې ماته د هیرې د قیمت نه ستا امر ګران ښکارېده. ما وی تا ته انکار څنګه وکړم چې تا وی ایازه ماته که. ماته د هیرې د قیمت نه ستا امر ګران ښکارېده، یو درز مې ته ویسته او ماته مې کړه. سبا هیرې دا دنیا د بیا پیدا کېږي بادشاهۍ، لیکن ستا خوله زه نسم غورځولی. بادشاه ورته ووایي ای محمود غزنوي وایي خیال هم دی ورته دې ته وایي برمن برداري. یو پیره بیا پې ازموده کوله، یو دریاب ته یو هیره ورویشته. وزیرانو ته امر وکړو تاسو ټول به دا هیره د دریاب نه رالی، خو بغیر د دې نه چې لامده شئ. که لامده شوی نو بیا به نه کېږي، بیا زما ته قبوله نه ده. بس ټول دی دریاب یو تالاب دی، هغې نه تاویږي را تاویږي چې څنګه بغیر د لمدېدو نه دا هیره څنګه راولو، خامخا به لمدېږو. ټول وزیران د یو تالاب نه تاویږي. زما محترمو ایاز ته امر وشو ایازه
ورشه بغیر د لمدینو نه راواله ایاز دې ته چې څنګه هیره راواله ورمنډه کړه او دریاب ته ورو دانګل هیره راوچته کړه لوند اوبه ته بهیږي بادشاه هیره والا هلکه وایي بادشاه دوکې وکړه جي وای څنګه دوکې وکړه وای دوی چې بغیر د لمدېدو نه حضرت ما ته ستا امر ښکاره کېده ما ته خپل بدن نه ښکاره کېده که زه لمدېږم دی که زه پلیتېږم دی که زه څښاکېږم دی لیکن ما ته د خپل بادشاه امر دی ستا مقصد په هیره کې د هیره مې راواخسته باقي لمدېدل زما د ذات سره وابسته دي که لمدېږم دی ستا امر راته ډېر ګران دی وای او دې کتل دې ته وایي هوښیارتیا نو خبره مې دې پورې کوله د بادشاهته پورې قسم دی د بادشاه سره د حقیقي بادشاه سره ربط جوړ کا او زه یو خبره کوم جی یو انسان چې کوټې ته خیجي نو هغه ډایرکټ نشي خته د دوه دریو سیزونو د یا به په لفټ باندې خیجي یا به په پوڼو باندې خیجي ستاسو موضوع لرادم ته به چې دا دې سوي یا به په پوڼو باندې خیجي سنا څه ذریعه به کوي نو بره چت ته به خیجي دغه رنګې که زما رب ته رسایي دی خوښوي چې خدای ته ورسم نو موږ ته خو خپل ځان معلوم دی چې ډېر ګنده او پلیت یو که نه موږ ته خو د خپلو اعمالو پته ده چې زموږ رابطه دومره نشته د دې رابطې دپاره د رب سره د رابطې دپاره به یوه پوڼۍ منتخب کې یو واسطه به منتخبت کې یو ربط په منتخب کې یو نسبت په منتخب کې په هغه پوڼۍ ربط نسبت باندې به بیا قرب الله حاصلې بیا رب ته خیجي او زموږ په مابین کې رابطه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ده چې د نبی رسول الله مبارک په ذریعه باندې به موږ رب ته رسو